بونیر کې د اوږدې خوشحالۍ نه وروستو د بارانونو سلسله شروع شوې ده چې ورسره په موسم کې یخوالی راغلی دی او همدارنګ د بونیر په چغرزو، ګوکن دره او کلیل کنډو په غرونو د واورې ورېدو سلسله شروع شوې ده. د کوم سره چې دغلته د سیل کوونکو تګ راتګ سیوا شوی دی. ماشومان، لوی او زنانه د واورې ورېدو نه د خوند اخیستلو دپاره د ښکلو علاقو ته روان دي. زما نوم جی شاهد خټک دی اور ډسټرکټ نوشهر سره ما تعلق دی جی لکه دا ډیسایډ کړ چې زوی را پروګرام داسې واره دغه کړي انجوایمنټ دپاره خپل فرینډ سره خو موږ جی ماشاءالله فول انجوای وکړو خو دا یو دوه کمۍ موږ ډېر زیات محسوس کړي یو خو دلته څه هوټلز یا رسټورنټ فیسیلیټي نشته او بل روډ انتهایي خراب دی نو موږ که د موږ په وینا نو موږ دا ریکویسټ کوو. کلیل کنډو ته د واورې نه د خوند اخیستلو دپاره راغلي تنان وایي چې ضلعي حکومت دې د کلیل د ښکلا ته په صحیح توګه توجه ورکړي او د بیوټیفیکیشن په پراجیکټ کې دې د ارضي ښکلا په ځای په صحیح توګه کار وکړي چې د بونیر ښکلی مخ راښکاره شي. کلیل د بونیر په حسینترینو وادیانو کې یو وادي ده. حکومت له پکار دي چې دلته کې په بیوټیفیکیشن او بونیر باندې څونه پراجیکټس دي هغه کم روان دي نو هغه کو ټول نه نو کم از کم چې نیم پراجیکټ چې کم دي هغه دې طرف ته متوجه کی او په دې ځای باندې انویسټ کی نو دلته کې به دې ځای کې سره به دلته به سیاحت هم سیوا شي او چې سیاحت سیوا شي نو دای سره به زمونږه اکانومي دا معیشت چې کم دی اکانومي دا به سره هم خشي او د دې کې دا کم بیروزګار خلک چې دی په کلیل کنډو کې د واورې نه د خوند اخیستلو دپاره ماشومانو د ځان سره د شربت بوتلې هم راوړې وې په کوم سره چې د واورو نه خوندونه اخیستل. زما نوم شایان دی زه ډګر کلي نه راغلی یم موږ خپل فیملي سره راغلي یو دا موسم سم ښکلی دی او ډېره په واورو خو یو بل وویشتو او ډېره مزه یې وکړه. مقامي اوسیدونکي او راغلي سیلالیان د منتخب شوي سیاسي غړو او ضلعي حکومت او انتظامیې په کلکه سره دا غوښتنه کوي چې د کلیل د روډ پړاختې په صحیح توګه اقدامات وکړي چې د دې سیمې ښکلاګانې ټولې نړۍ ته په ډاګه شي. قدرمنو کتونکو تاسو د دې ځای د وګړو خبرې واورېدې او زه هیله لرم چې دا خبرې د حکم بالا او د منتخب نمایندګانو پاملرنه دې طرف ته وګرځېږي او د دې خلاف خپل ګوټلي ګامونه پورته کړي. د ریډیو بونیر سره سلیم خان بونیروال، کلیل، بونیر.